نو دا راته ووایه چې زه دا کانال د پاکستان له ورکوم نو زه به څه کومه چې تاسو د دې قام ترجماني وکړئ زما د مشرانو څخه خبرې وکړې خو زه درته یوه خبره کومه سټیټ به زه هله منمه چې سټیټ ما مني سټیټ د قام د حقوقو محافظي سټیټ د قام په حقوقو دا کنار دی سټیټ د قام بنیادی حقوق نه سلب کوي بلکې د قام بنیادی حقوق چې دی دا سټیټ به ورکوي که سټیټ خپله ذمهداري پوره کوله نو زما وطن دی ما پې مخکې هم قرباني کړې ده او بیا به پې هم کومه او بیا به پې هم کومه خو چې دا سټیټ د پاکستان د آئین نه انحراف کوي زما د بنیادي حقوقو نه انحراف کوي او زما په بنیادي حقوقو باندې د غصب کولو کوشش کوي نو دا راته ووایه چې دا سټیټ راپاسي او دا سټیټ نه چې یو سټیټ ورسره بل هم شي او زما د پلار او د نیکه خاوره زما نه قبضه کوي ای قامه قرباني به کوئ که به نه کوئ تپوس نه کومه جزاکم الله خیر زه به په دې خاوره باندې زما پلار او نیکه قرباني ورکړې ده او زه به یې ورکوم او د دې خاورې خاصیت دا دی چې دا په څه ټیم کې قرباني غواړي کله چې خلک بې غیرته شي که نه نو الله پاک ازمیښت راولي او زموږ د بې غیرتۍ انتها ده چې 75 سال دې سټیټ زموږ سره د دې وطن د دستور څخه غداري وکړه دا وطن د دې لپاره جوړ شوی و چې دلته به خلک ډاکې غلاګانې کوي دلته به د خلقو بنیادي حقوق سلب کېږي دا سټیټ جوړ شوی د دې لپاره چې په دې کې به د لا اله الا الله حکمراني په دې خبره موږ قرباني ورکړه په 69 کې دا سټیټ چې دی دا ځم شوی دی موږ په دې خبره اعلان کړی دی د دې صدام منلی دی نو درخواست مې دا ده چې څه کمزورې خبرې نشته خو څه خبرې زموږ د کمزورۍ دي هغه واورئ د مشرانو په خپل تقریرونو کې وویل اولنۍ خبره زموږ دا ده چې دا جرګه زموږ د څه لپاره ده دا د ملکنډ ډیویژن چې کوم مالکان دي سټیک هولډر دي د دې خاورې الله پاک اختیار وله ورکړلی د ملکیت فیصله سټیټونو نه ده کړې دا الله کړې ده د ملکیت فیصله دا چا کړې ده دا الله کړې ده په دې کې څه داسې څوک د چا ته دا اختیار نه دی حاصل چې په دې کې چې ته مالک یې او ته نه مالک چا ته چې الله حق ملکیت ورکړی دی هغه مالک دی او په هغه ملکیت چې الله ماته کوم ملکیت راکړی دی څوک یې راناخلي په هغې به موږ قرباني ورکوو دا زموږ فیصله ده خو څه کمزورۍ زموږ داسې دي چې هغه کمزورۍ به د خپل له مخې نه لرې کول غواړي اولنۍ کمزوري دا ده چې دا د ملکنډ ډیویژن د ځنګلاتو یوازې مسله نه ده دلته زما سره غوړاس کې دی دلته زما سره سیړۍ ده دلته زما سره نوره شړه ده بل دا ده او تر دا یوسفزی اوسي په دې ملکنډ ډیویژن کې دلته چې یوسفزی اوسي دا موږ تقسیمونه کړي تقسیم تر تقسیم ده که زما غوړګی رسېدلی ده نو ستا وروره غوړاس کې رسېدلی دی خو زما غوړګي ته که فرض کو نقصان نه سي نو وروره ته به راپاڅې په ما به نن کې زه یو قام پروت یم نو په دغه حواله زما دا درخواست دی چې داسې څه خبره نشته چې دا د ځنګلاتو دا د پوره ملکنډ ډیویژن چې څوک اونرز دی چا ته الله پاک ملکیت ورکړی دی دا د هغو مسله ده دلته چې 100 کروڑ 1 کروڑ لګبګ آبادي ده زموږ که نه دا د 1 کروڑ نفوس مسله ده نو په دې کې داسې څه خبره نشته دی د څو خبره د دا ده چې موږ صحیح حکمت عملي نه ده جوړ کړې د هغې لپاره اولنۍ دا خبره ده څنګه چې زموږ مظفر سید صاحب وویل چې موږ دا موجوده جرګه چې د دې لپاره ده چې د ډیویژن په سطحه زموږ یو جرګه دویمه د ضلعو په سطحه جرګه د تحصیلونو په سطحه جرګه بیا د تحصیل نه د ویلیج کونسلو په سطحه او د کلو په سطحه باندې زموږ جرګې چې دا قام بیدار کړی شي چې ستا سره څه کېږي د دغې لپاره نه به موږ پلانینګ کوو دا د دې آغاز دی او دا اولنی نشست دی زموږ چې کله دا کمیټي تاسو جوړه کړه انشاءالله پوره ملکنډ ډیویژن به پاسي دویمه دا خبره چې که فرض کو تاسو څوک دا خبره کوي چې دا ایشو د ملکنډ ډیویژن ده دا د پښتنو ایشي ده د پوره پښتون د بیلټ ایشو ده دا به داسې نه چې د ملکنډ ډیویژن که فرض کو زما سره ریاست او صوبایي حکومت کېناست خبره یې راسره وکړه پبهها که یې راسره ونه کړه نو دا د باجوړ به وي دا به د مومند وي دا به د خیبر وي او دا به د وزیرستان وي دا پوره بیلټ به مونږ پاسو پاسوئ که نه به پاسوئ وروره اوس د کومه حده پورې چې د ټوپک د اوچتولو تعلق دی نو ټوپک خو بهره زه اوچتومه چې زه کمزور یم زه کمزور یم زما څه کروړونه آبادي ده زما د پښتون را به ولم او دا ټک نه را په بره به یې کښېنومه
او د پاکستان د یوې اداره به نه څه کار ونکړي په دې روډونو به ناست یم د دې ګلګت نه راواله د وزیرستانه پورې او که چا زه وژنم په خپل حق باندې نو زه به شهید کېږم نه که په خپل حق باندې چې څوک مري نو شهید کېږي که نه نو چې تا کابل له ځي او کشمیر له ځي نو چې په دې خپله خاوره شهید کېږي نو دا به کوم بې غیرته پښتون چې دا به د شهادت نه تښتي یاره که تاسو تښتېدی شئ مسلمانان یې که نه یې مسلمانان په دې خاوره به داسې څه خبره نشته وروره زه خپلې خبرې راغونډول غواړم اولنۍ دا خبره چې اویرنس پیدا کول او خلک متفق کول او دا د ملکنډ ویجنمۍ پوره دویمه دا خبره چې زمونږ څومره سیاسي قیادت دی دا دې واوري د ملکنډ ویجن د دې جرګې په وساطت سره دې واوري چې زما ووټ به آینده د پسب په نومي دا به زما د ملکیت په نومي او دا پاکستان یم او لکه داسې ځنګلات زما سره نشته دی ما خو تقسیم کړي دي ما خو پوش در پوش تقسیمونه کړي دي او په دې ځنګل کې هم زما غټ مالک چې دی هغه پکې کنال ځمکه نه رسي نو دا راته ووایه چې زه دا کنال د پاکستان له ورکوم نو زه به څه کوم زه خو به بیا زما خو بله لار نشته دی داسې څه خبره نشته دی نه زما سره د سټریټ کنال شته نه را سره پوټ شته او نه را سره انچ شته او که فرض کو سټیټ ته ضرورت و د قربانۍ نو مخکې ما ورکړې ده اوس به هم پرې ورکوم خو که داسې راځي د ملکیت په بنیاد راځي انچه ځمکه را سره د چا نشته په دې پوهېږئ لکه شته څه سره شته د ورکولو چې ورکوئ جزاکم الله خیر او زه یو ځلې بیا د دې خپلو مشرانو شکریه ادا کوم او د خپله خبره راغونډوم او د ازارې چې کوم ځایونه زموږ راغلي دي هغې ته میں اپنی طرف سے ملکنڈ ڈویژن کے تمام ایلڈرز مشران کی طرف سے ان کو ویلکم کرتا ہوں اور میں پہلی ہمارے یہ بات تو ڈسکس ہو چکی ہے کہ ہمارے ہزارے کی جو برادران ہیں وہ انتہائی اس حوالے سے پوری اساس ہے اور انشاءاللہ ملکنڈ ڈویژن جو فیصلہ کرے گا اس کی پش پہ اور اس کی سفر سالاری کی حیثیت سے انشاءاللہ ہزارہ ڈویژن ہمارے ساتھ ہوگا وآخر دعوانا